أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. سورة النساء 170 نمبر آیت. په دې آیت کې الله تعالی د دنیا ټول انسانانو ته خطاب کړي، دعوت ورکړي د تاسو د الله تعالی په پیغمبر باندې ایمان راوړئ، او کوم څه چې د پیغمبر سره دی چې آسماني کتاب دی د تاسو ومنئ. مخکې د یهودیانو د اعتراضونو تفصیلي جوابونه وشو، نو دغه اعتراضونو د حل کولو نه بعد ټول انسانانو ته د ایمان دعوت دی چې ایمان قبول کړي. او د دې سره سره دا خبره هم معلومه شوه چې نبی علیه السلام د ټول دنیا د پاره، ټول انسانیت د پاره پیغمبر دی، د یوې علاقې د پاره، د یو خاص قوم د پاره نه دی. الله تعالی وایي یا ایها الناس ای خلقو قد جاءکم الرسول، یقینا راغلی تاسو ته پیغمبر، بالحق په حق سره، من ربکم طرف د رب ستاسو نه، فآمنوا تاسو ایمان راوړئ، خیرا لکم غوره به ستاسو د پاره، ایمان راوړل به ستاسو دا غوره. وَإِن تَكْفُرُوا كَتَاسُ كُفَرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یقین خاص الله د پاره هغه څه دی چې په اسمانونو کې دی، والارض او هغه چې په ځمکه کې دی. یعنی که تاسو ایمان را نه وړئ نو که ایمان هم راوړ نو ستاسو خپله فایده ده، خیر لکم ستاسو د پاره فایده یې غوره وي. او که تاسو کفر وکړئ نو ستاسو خپل نقصان دی، ځکه الله تعالی د پاره ځمکې او اسمانونو کوم څه تاسو په نظر راځي دا ټول د الله تعالی دی. الله تعالی په خدایي کې او د الله تعالی په صفاتونو کې اسم کمی نه راځي، دا ستاسو خپل نقصان شي. نو ایمان راوړل تاسو د پاره فائدہ مند دي. وکان الله علیما حکیما، او دی الله تعالی فو یو حکمت والا. علیما اسم کې صفتونم کې د خبر ته اشاره ده چې د انسانانو کفر هم الله تعالی ته معلوم دی، د انسانانو ایمان هم الله تعالی ته معلوم دی، دغه مناسب بدله ورکړي. حکیمان کې د اشاره چې الله تعالی حکمت والا دی، که کم انسانان د ګناہونو جرمونو په وجه باندې په الحال نه رانیسي نو د حکمت دی. یا اهل الكتاب، اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، تاسو زیاتې مه کوئ په خپل دین کې. غلو په دین دې ته ویل کېږي بدن کې زیاتې، چې یوه خبره په دین کې نه ته پکې وردن نه کړي، یا یوه خبره په دین کې خو تر ضد د وجه نه خارج کړي، لرې کړي، دې د غلو په دین ویل کېږي. د دې آیاتونو اولني مخاطبین د عیسایان دي. د یهودیانو قباحتونه او د هغوی د سوالونو جوابونه مخکې تفصیل سره تیر شوي دي، او د هغوی اوس د اهل کتاب د دې مخاطبین دي چې هغوی کم زیاتې په دین کې کړی دی، د هغوی نه منع کوي، د دین کم اصلي صورت چې هغه ذکر کېږي. الله تعالی عیسایانو ته وایي لا تغلو فی دینکم، په خپل دین کې زیاتې مه کوئ، ولا تقولوا علی الله الا الحق، تاسو مه وایئ په باره د الله تعالی کې مګر حق وینا کوئ، زیاته پکې هم مه وایئ، کمه پکې هم مه وایئ. د عیسایانو غلو په دین داسې وه، کله چې یهودیانو د عیسی علیه السلام پیغمبري ونه منله، کمی وکړو، او د پیغمبرۍ نه منلو سره سمې د هغې په مور باندې هم تهمت او الزام ولګاو، نو ډېر نقصان یې وکړو. عیسایانو د هغې په جواب کې د عیسی علیه السلام پیغمبري خو یې ومنله، خو د هغې نه پسې نور هم ورزیات شو، د خپل حد نه ورزیات شو. نو عیسی علیه السلام ته یې د الله تعالی زوی، یو ته الله هم وایو. عیسایانو کې ډېر طبقې وي، ځینې ویل عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی، چا ویل دا په خپله باندې الله دی، د اسمانونو نه ځمکې ته راغی، او چا به ویل چې خدایان درې دي، نو یو پکې عیسی علیه السلام دی. درې چې کوم دوی یادول نو په دې کې بیا دوه ډلې وي. یوې ډلې عقیده دا وه چې د خدایان درې دي، یو عیسی علیه السلام دی، یو مریم علیه السلام دی، یو الله تعالی دی. او چا به داسې کوله مریم علیه السلام پکې نه یادوله، د هغې په ځای باندې پکې جبرائیل علیه السلام یادوه. نو دا دوی طرف نه سخت زیاتې او چې بدن کې کېدو، او داسې په کار نه و، دا ټول شرکي خبرې وي. د عیسی علیه السلام د پیغمبرۍ نه منکرېدل دا هم کفر دی، د هغې په نسب باندې تهمت لګول دا هم کفر دی، خو د عیسی علیه السلام باره کې دومره زیاتېدل چې هغه د خدایي درجې ته رسول دا هم کفر دی. نو په دې مسله کې یهودیان او عیسایان یو شان کافران شو، دواړه کافران تصور شو. نو تاسو مه وایئ په باره د الله تعالی کې الا الحق، مګر حق وینا کوئ. انما المسیح، یقینا مسیح عیسی ابن مریم، عیسی علیه السلام چې زوی د مریم علیه السلام دی، رسول الله، دا پیغمبر د الله تعالی دی،
حقیقت دا دی چې عیسی علیه السلام یو بنده دی او د الله پیغمبر دی. نو د دې جملې سره سم د یهودیانو د عیسایانو د دوه عقیدې رد شولې چې الہ هم نه دی او داسې هم نه ده چې پیغمبر به هم نه داسې هم نه ده. وکلمته او کلمه د الله تعالی ده. عیسی علیه السلام د کلمه هم وي. د دې کلمه کې د مفسرینو اقوال شته چې عیسی علیه السلام ته کلمه ولي وي. په دې کې یو قول د امام غزالی رحمه الله د جولوی عالم تر شوی دی، بزرګ عالم تر شوی دی. امام غزالی رحمه الله وایي چې انسان چې کله پیدا کیږي نو د انسان پیدایش کې د دوه خبرو اهم ضرورت دی. دا خبره چې کله پیدا شي نو انسان دنیا ته راځي. یو د انسان لپاره هغه ماده او نطفه چې د کوم انسان جوړیږي، او دویم د الله تعالی دا حکم چې کن چې موجود شه. کله چې دا یو ځای شي نو انسان ته جوړ شي، انسان دنیا ته راشي. وای د عیسی علیه السلام پیدایش داسې و چې په دې کې د نطفې استعمال ونه شو، نطفه پکې نه وه، نو بس صرف په لفظ د کون سره پیدا شو، او دغه لفظ د کون د کلمه ده. نو په دې وجه باندې عیسی علیه السلام ته کلمه ویل کېږي. اگر چې په دې کې نور هم ډېر اقوال شته، خو مشهور قول دا دی چې دا په لفظ د کون سره پیدا شوی دی، نو کلمې درته اشاره ده. نو عیسی علیه السلام د الله تعالی پیغمبر دی او په لفظ د کون سره پیدا شوی دی، الله تعالی په حکم سره پیدا شوی دی بغیر د اسبابونو. القاها چې الله غورځولې و دې کلمې لره الی مریم علیه السلام ته، وروح منه او دا روح دی د الله تعالی له طرف نه. عیسی علیه السلام ته روح هم وي او دا روح د الله تعالی له طرف نه دی. او روح چې کوم دی دا پاک دامنۍ ته ویل کېږي. خلک چې کله یو مثال ورکوي دا څه پاک دی، نو خلک وایي د روح په شان کې پاک دی، پښتانه وایي د انډ شان کې سپین دی یا د انډ شان کې پاک دی. نو عرب خلک چې کوم دی عام دنیا کې خلک مثال د تشبیه د روح سره ورکوي چې دا روح دی. نو د عیسی علیه السلام پاک دامنۍ داسې وه چې تا به ویل چې بیخي یو روح دی، هېڅ قسم کوتاهي کمزوري پکې نه معلومېدله. د دغې نه علاوه پکې نور هم څه اقوال شته د مفسرینو، خو مشهور قول هم دغه دی. په دغه اعتبار سره دې ته روح ویل کېږي. عیسایان چې کوم دي نو هغه دې نه دلیل نیسي چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی، او چې دلیل پې دا ده چې وروح منه دا روح دی د الله تعالی له طرف نه. وایي روح په ټیک کې وایي دا کمال له جودي نه وایي دا ثابتېږي، خو دا دروغ دی. ځکه نورو ځایونو کې دي، نور آیتونو کې بیا راشي چې ځمکه او اسمانونه څه چې پر ځمکه او اسمانونو کې موجود دي منه د الله تعالی له طرف نه دي. نو که به د یوازې منهو کې دومره مسالې پیدا کړي نو هلته کې بیا ځمکه او اسمانونه هم د الله تعالی له طرف نه دي، لکه څنګه چې روح د الله تعالی له طرف نه دی. نو هغه ځای خو عیسایان هم دا خبره بیا نه مني. نو معلومیږي دا چې منهو د الله تعالی طرف نه دی، په دې کې د زویوالي څه معنی نه پیدا کېږي. فآمنوا بالله، تاسو ایمان راوړئ په الله تعالی باندې، ورسوله په پیغمبرانو د الله تعالی باندې. چې کله عیسی علیه السلام مسله معلومه شوه چې د الله بنده او پیغمبر دی، نو بس تاسو به صرف ایمان راوړئ، نورې خبرې به کې بیا مه کوئ. ولا تقولوا، تاسو مه وایئ ثلاثة چې خدایان درې دي، انتهوا ځان وساتئ له دې خبرې نه، خیر لکم دا غوره ستاسو دپاره. دا خبره مه کوئ چې خدایان درې دي، بلې سره انسان کافر کېږي. انما الله اله واحد، یقین الله تعالی اله واحد، خدای یو دی، یو خدای دی چې الله دی، بس دغې نه علاوه ځمکې او اسمانونو کې بل خدای نشته. سبحانه پاکي دی الله لره، ان یکون له ولد، د کېدلو د ده لره اولادو، یعنې دې نه چې الله تعالی اولاد پیدا کېږي دې نه ولا پاکي ده، یعنې اولاد ولا نشته. د الله تعالی دپاره الله تعالی اولاد منفي کول دا تسبیح ده. تسبیح معنا مخکې تېره شوې ده. الله تعالی نه خراب صفتونه نفي کول چې دا ولا نشته، دا تسبیحي، او کامل صفتونه ولا ثابتول دا حمدي. لکه داسې ویل چې الله تعالی حی ژوندی دی، همیشه په دایمي حیات سره ژوندی دی، دا اوس صفتي د الله تعالی حمد ویلی شو. ته وایې الله تعالی رزق ورکوونکی دی، دا اوس حمد شو. که ته داسې ویل چې الله تعالی لره مرګ نه راځي، نو دا تسبیح ده. که ته ووایې چې الله تعالی لره خوب نشته دی، دا تسبیح ده. که ته ووایې چې الله تعالی باندې کمزوري نه راځي، دا تسبیح ده. منفي صفات نفي کول دا تسبیح ده، او کامل صفات ثابتول دا حمدي. دې ځکه کې وایي سبحانه ان یکون له ولد، د دین الله تعالی لپاره پاکي د جوړ شي اولاد الله تعالی نه نفي کول په تسبیح کې داخل دي. اوس که اولاد الله تعالی لپاره ثابت شي نو څه چل به وشي؟ منفي صفات خراب صفات الله تعالی لپاره ثابت شي. ځکه اولاد الله تعالی لپاره عیب دي، ښه صفت نه دی. مخلوق لپاره اولاد ښه صفت دی، او الله تعالی لپاره اولاد دا عیب دی.
ولی عیب دی په دې معنا سره اولاد ته د هغه چا ضرورت ته چې بغه باندې کمزوري راځي بیمار کیږي او ضعیف کیږي بیا تر خرچې ضرورت د خدمت ضرورت دغه سره مال دولت د هغه د حفاظت ضرورت هغه اولاد په کار دی الله تعالی باندې مرګ بیماری اسم ناراضی نو اولاد ته ضرورت نشته دویمه خبره دا ده چې په اولاد کې د خپل پلار علامات او صفات موجودي څنګه چې پلاری هغه شان د کې اولادي الله تعالی د پاره ته اولاد ثابت کړي خود به خود بوله خدای ثابت دی او د ښکارا شرط په دې کې شک نشته دی درېمه خبره دا ده چې اولاد چې چاله ثابتېږي به اولاد پیدا کولو کې انسان محتاجي واده کولو ته خزه ته مجبورای د دې نه بغیر اولاد نه نو الله تعالی به هم ته محتاج ثابتې یو بل چا اولاد پیدا کېدو لپاره او موږ ویل چې الله صمد لم یلد ولم یولد الله تعالی بے نیاز د هیڅ چا ته ضرورت نشته او د اولاد په صورت کې د چا ته محتاج کېږي ته هغه نه بعد به اولاد پیدا کیږي دا ټول خبره چې راجم شي نو دا خبره ثابتې چې الله تعالی د پر اولاد نشته او الله د پر اولاد ثابتول د ټول کفریات مجموعه ده بیا به الله تعالی محتاج هم ثابتې بیا به الله تعالی د پر کمزوري هم ثابتې بیا به دام ثابتې چې په اولاد کې د الله تعالی صفات هم شته دي دا هم ثابتې دا ټول کفریات دي یو ټکی کې دومره کفریات راجم شو چې کله الله تعالی د پر اولاد ثابت شي نو دې کې به ډیر کفرونه راجم شي ډیر کفرونه نو دغه کفرونه چې نشته دی دغه کفر دی نو سبحانه ان یکون له ولد الله تعالی لپاره پاکی د دې خبرې نه چې ولا شي اولاد ولا نشته له ردی الله د لپاره ما هغه سری په سماوات چې په اسمانونو کې دي و ما او هغه سری په الارض چې په زمکه کې دي زمکه او اسمانونو ټول کائنات الله تعالی دي اولاد ته ضرورت هم نشته وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله تعالی کارساز په کارونو جوړولو کې الله تعالی یوازې پورا دی بل هیڅ ته پکې ضرورت نشته لا يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله اس عیب نه غني مسیح علیه السلام چې عیسی علیه السلام دی ان يكون عبدا لله چې داشي بنده د الله تعالی ولل ملائکه نه فرشتي المقربون چې نږدې فرشتي دي نیکانه فرشتي دي دې ځکه کې د عیسی علیه السلام مبارکي د عیسایانو عقیده دا و چې هغه بنده نه دی او د الله تعالی زوی دی کله چې نبی علیہ السلام دې ذکر وکړي عیسی علیہ السلام د الله تعالی بنده دی نو عیسایانو نبی علیہ السلام ته وویل چې دا خبره مکه په عیسی علیہ السلام خبر کیږي دا عیسی علیہ السلام سپکاوی دی دا پیغور دی غته پاره چې څوک د بنده وي د اهل کتاب او د عیسایانو پرات کې الله تعالی د آیات نازل کړ چې عیسی علیہ السلام دا خبره عیب او پیغور نه غني چې د الله بنده شي بلکې بندگی د الله تعالی لپاره د لوی شرافت او اعزاز دی او د نبی علیہ السلام په صفات کې هم براشي سورۃ اسراء کې براشي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الته د نبی علیہ السلام صفات کوم دنه بنده راغلی بنده هغه چاته ویل کی عبادت هغه چاته ویل کی چې د خپل رب او خالق پوره تابعداري او دا صفات د مخلوق لپاره نو په دې وجه باندې فرشتي هم د عیب نه غني عیسی علیہ السلام هم د عیب نه غني چې د الله تعالی بندگی وکي او د دې نه ځان هغه چت نشماري بد د عیب نه غني ځان لپاره الله تعالی عیب نه غني مسیح علیہ السلام ان یکون عبدا لله چې دا شی بنده د الله تعالی ولل ملائکه المقربون او نه فرشتي چې مقربي فرشتي دي دی جبرائیل علیہ السلام هم یاد او یو ډېر عقیده دا وجه بده تری خدایانو کې یو جبرائیل علیہ السلام دی نو که چا به وویل چې جبرائیل السلام د الله تعالی یو مخلوق دی فرشته را تابعدار فرشته ده نو هغه ډېر به ول دا خبره مکه دا جبرائیل السلام سپکاوی دی هغه د پاره پیغور دی چې ته وایې دا یو تابعدار فرشته ده بلکې هغه خودی د خپل باندې نو مده کې ولل ملائکه المقربون کې دا عقیده هم رد وشو چې فرشتي هم د سینې دي الله تعالی بندګي باندې هغه شرمېږي نه ځان د پاره عیب نه ګڼي بلکې دا اعزاز دی دا وی د پاره او دا ځکه ومن یستنکب هغه سوچ عیب ګڼي عن عبادته عبادت الله تعالی عبادت عیب ګڼي ځان د پاره شرمېږي پی ويستكبر او ځان تلوي ګڼي فسيحشره الیه جميعا فسيحشرهم نو الله براجمه کې دوی لره الیه ځان ته جميعا ټول قیامت په ورځ باندې او حساب به سره کوي دا بده سره انسان کافر کیږي دا کسان د کافران شمار شي او جهنم ته ور واچول شي خطرناک تاوان دی لوی تاوان دی نو په دې وجه باندې نیکان مخلوق فرشتي پیغمبران اس څوک هم د الله بندګي باندې شرمېږي نه او څوک چې و شرمېږي د کافر دی او کافر سره به جهنم